بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. یو څو ورځې وړاندې د ریوان مرکز امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه دا غوی یو ویډیو چې دی نو هغه ډیره زیاته وایرل شوی وه. ډیرو ملګرو به کتلی هم وي. اول راځو دغه ویډیو ګورو بیا په هغې باندې چې دی نو یو دو درې خبرې کوو. वहाँ भी जी मौलवी जी ने मना किया है जी. ये जी आलिम है जी. उन्होंने मना किया है कि इसको उतारना नहीं, ये सर ज्यादा नहीं झुकाना है, सर नहीं झुकाना है. वो अगर सजदा करेंगे तो फिर इससे मशीन गिर जाएगा जी और नुकसान हो जाएगा. मुझे तो लगता है कि नीचे बैठ कर मैं सजदा कर सकता हूँ. नहीं जी, सजदा करने से मना किया है जी. तो उनकी इसी इशारे से नमाज अभी की नमाज ऐसे पढ़ेंगे, सुबह इंशाल्लाह आप नीचे बैठ के पढ़ लेंगे. ये पाक है जी पाक है जी, पाक है जी. आपकी यहाँ मरकज की है ये मरकज की है. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि पाक है जी. ये पाक है जी. कोई खराबी नहीं. नहीं खराबी कोई नहीं है. इशारा करूँगा जी 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 इशारा करो. बिल्कुल सजदे को जी जी सुबह से ही पढ़ सकूंगा. इंशाल्लाह. उसने कहा था जी जी सुबह से पहले तक जी इशारों से जी इशारे से पढ़ना है. उधर पढ़ेंगे. تاسو دا ویډیو وکتله او په دې ویډیو کې شیخ الحدیث حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب د خپلو شاګردانو سره چې دی نو څه خبرې کوي. خپل شاګردان ورته دا خبره کوي چې حضرت تاسو اپریشن کړی دی، د سترګې اپریشن هم کړی دی او په هغې کې ورته څه مشین لګېدلی دی. نو لحاظه تاسو چې دی د ډاکټر په مشوره سره چې دی نو تاسو چې دی نو په اشاره باندې مونځ وکئ، لاندې په ځمکه باندې یا سجده چې دی هغه تاسو مه لګوئ. حضرت چې دی نو هغه بار بار اصرار کوي چې نه زه خو به مونځ کومه، زه خو به لاندې یعنې په سجده باندې مونځ کومه، زه به دا مونځ چې دی نو لاندې کومه. خپل شاګردان ورته دغه خبره کوي چې نه تاسو اپریشن کړی دی او د ډاکټر په رای او په مشوره سره چې دی نو تاسو په ځمکه باندې یا سجده مه لګوئ بلکې په اشاره باندې مونځ وکړئ، دا به ستاسو لپاره بهتري. خو لیکن حضرت چې دی نو هغه بار بار اصرار کوي او تپوس کوي چې دا کم ډاکټر دا ویلي دي چې په اشاره باندې مونځ کوو، آیا دا عالم دی یعنی د پوهیږي په دې هغه باندې؟ نو شاګردان ورته وایي چې بالکل هغه ویلي دي او هغه پوهه دی. هغه بیله خبره ده چې داسې څه عذر راشي، داسې څه بیماري راشي په هغې حالت کې سړی په اشاره باندې چې دی نو هغه مونځ کولی هم شي چې کله یو داسې یو ماهر ډاکټر هغه ورته مشوره ورکړي چې ستا دپاره سجده لګول چې دی نو دا اوس ټیک نه دي، ستا صحت ته نقصان دی، ستا سترګو ته نقصان دی. نو دا خو ځان له یو مسله ده، خو لیکن دا هغه حضرات دي چې د دوی په عبادت کې هغه عشق او د الله د ذات سره هغه محبت چې په دې ټیم کې دوی بیا د خپل جان د عضو او د خپل جان خطرې ته چې دی نو هغه بیا یقینا دا هغه حضرات دي، دا هغه خلق دی چې باوجود د شرعي عذر نه شریعت اجازت هم ورکوي چې په داسې بیمارۍ کې چې د انسان سترګو ته څه تکلیف څه نقصان وي نو دې که سجده نه لګي د په اشاره سره چې دی هم مونځ کولی شي. خو لیکن داسې خلک او داسې اکابر، داسې زمونږ بزرګان چې هغوی د الله تعالی د عبادت سره داسې یو عشق، داسې یو محبت د الله تعالی د ذات سره چې هغوی په دې باندې پروا نه کوي چې مونږ ته دې نقصان ورسي، زمونږ اعضاو ته چې څه تکلیف ورسي. خو لیکن د الله تعالی په عبادت کې چې دی هغوی دومره محبت او دومره عشق ته رسېدلي وي چې هغوی سره د خپل ځان چې دی هغه فکر نه وي. هغه بیل خبر ده چې شریعت اجازت ورکوي خو لیکن دا د عشق او د محبت هغه انتها وي. نو بل طرف ته مونږ خپل ځان ته وګورو، چېرې په معمولي عذر سره، په معمولي بیمارۍ سره مونږ چې دی په معمولي بیمارۍ سره، په معمولي څه عذر سره مونږ د الله دا کوم اهم عبادت چې هغه مونځ دی په دې کې زمونږ نه څونه کمې راځي، څومره کوتاهي راځي. د الله تعالی د یوې سجدې نه چې دی ابلیس او شیطان چې دی نو هغه انکار وکړو، الله تعالی چې دی هغه لعین او مردود چې دی هغه وګرځولو. نو دا حضرات چې کوم دي
دا زموږ دپاره چې دی یو رول ماډل دی. د دوی ژوند د دوی زندگی دا موږ ته چې دی یو بهترین چې دی نو هغه سبق ښیي چې په داسې بیمارۍ کې هغوی په اشاره باندې مونځ کولو ته تیار نه دي، بلکې دې بېشک هغوی وایي چې زموږ اعضا ته دې تکلیف میلاو شي، خو لیکن د الله تعالی په دربار کې د سجدې کولو کې چې دی نو هغه د کمی ته چې دی نو هغه تیار نه دي. الله تعالی دې موږ له هم د دې اکابرو د دې مشرانو په طریقه باندې د عبادت کولو توفیق چې دی هغه را نصیب کړي او زموږ نه دي الله تعالی راضي شي.